بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. د علم متعلق چند خبرې کوو. په دنیا کې الله تعالی ډېر علوم د انسان د فائدې دپاره پیدا کړي دي چې هغې کې علم اصلاح نسل د انسانی نسل د فلاح دپاره دا علم زده کیږي. علم الاعداد یعنی د هندسو متعلق دغه علم زده کیږي. علم الاعضاء یعنی د انسانی اعضاء افعال او د هغې د اعمالو مطابق دغه علم وي. علم الاقوام یعنی د قومونو متعلق چې کوم قومونه په عروج باندې څنګه رسیدلی دي، کوم قومونه په تنزل ته څنګه راغلي دي. د علم الاقوام کې دغه اقوام و حالات و واقعات دغه عادات و اطوار پکې ذکر کیږي. دارنګه یو علم دی هغې ته علم الانسان ویلی کیږي. هغې کې د انسانانو متعلق نفسیات پکې ذکر کړي. علم الاجتماع هم یو علم دی چې دا د سماجیاتو متعلق دی، یعنی د معاشرې په تعمیر او ترقۍ کې دغه علم کار کوي. علم الاصول هم یو علم دی چې دا د یو علم یا د یو فن په دې کې د علم یا د یو فن کلیات و مسلمات پکې ذکر کیږي. علم اللسان هم علم دی چې دا د ژبو متعلق دی، مختلف ژبې زده کول. علم النجوم دې ته علم الافلاک هم ویلی کیږي، یعنی دا ستورو متعلق علم زده کول. علم تقدیر الاوقات یعنی د وختونو جانچ پړتال زده کول، دا هم یو علم دی. علم الصرف و نحوه چې دا د قواعدو او د ضوابطو په حق کې دی، د یو علم الشریعت. دارنګه یو علم عطائی دی چې دا د استاز نه بغیر زده کیږي. دا د فیض الهی اور د روحانی فیض په برکت سره د انسان سینې ته راکوز کیږي. دې ته علم عطائی ویلی کیږي یا علم لدنی ورته ویلی کیږي. یو علم ظاهر دی چې هغې ته علم القالم ویلی کیږي، هغه د شریعت علم دی. یو علم الباطن دی چې دا د روح متعلق دی، دې ته علم الحالم ویلی کیږي، علم باطن ته. دا ټول علوم په خپل ځای باندې د اهمیت لایق دي، خو د حضور علیه السلام د ارشاد مطابق چې چاته الله تعالی د خیر اراده و فرمایي نو هغه ته په دین اسلام کې د پوهې توفیق ورکي. لکه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چاته چې الله تعالی د خیر اراده و فرمایي، چاته الله تعالی خیر رسول غواړي نو هغه ته په دین اسلام کې پوهه ورکي.
دارنګي بل حدیث مبارک کی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای د حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت دے چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې لا حسد الا فی اثنتین چې تاسو چا سره حسد مکوئ مگر دو کسانو سره حسد کوئ. دا حسد په منزله د رشک دی، غبطه دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې رجل آتاه الله مالا، یو هغه سړی چې الله تعالی ورته مال ورکړی دی او د الله تعالی په لاره کې خرچ کوي. یو سړی مالدار دی، الله تعالی ول ډیر مال او دولت ورکړی دی او د الله تعالی په لاره کې لګي، نو تو هم رشکو کا پاغمان کاش څنګه یا الله د سره دا مال دی او د ستا په لار کې خرچ کوي، د پشان مال هم راکړي چې زم ستا په لار کې خرچ کوم. دارنګې چاته الله تعالی حکمت یعنی علم ورکړی دی، نو پاغه باندې هم غبطه کول، رشک کول چې یا الله د څنګه د دین اسلام علم حاصل دی، پوهه حاصله ده، یا الله کاش چې د پشان ماتم د دین اسلام پوهه حاصله وه. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې اے علی رضی اللہ تعالی عنہ کستاد په وجه باندې یو کس ته هدایت نصیب شو، یعنی ستا په وجه باندې څوک په گمراهۍ نه لرې شو او هدایت طرف ترالو، نو اے علی دا ستا دپاره د الله په دربار کې د سرخ اوښانو د صدقې نه هم زیاته بهتره ده. ګورې یعنی ستا په وجه باندې د چا عقیده ټیک شوه، ستا په وجه باندې د چا اصلاح وشوه، نو تا دپاره دا د سرخ اوښانو نه هم چې کوم دی د الله په دربار کې دا بهتر دی. ګورې بل حدیث مبارک کی راضی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته ای کی مبارک یو مثال ورکي چې کوم دین حق سره زه الله تعالی را لېږلی ما، د دې مثال پشان د باران دی. باران چې کله وریږي یو ځمکه داسې وي چې هغه زرغونه هغې سره وکړي، واښه ورسره وشي، ګیا ورسره وشي، نو خلکو ته فایده ترې نه رسیږي. دویمه ځمکه هغه ده چې دغه اوبه د باران جذب نه کړي، په ځمکه باندې هغه د باران اوبه ولاړې وي، نو هغه باران هم د مخلوق د خیر دپاره وګرځېږي، ځکه چې دغه اوبه خلک ځان دپاره استعمالی، بیا د ځان دپاره استعمالی، پټو دپاره، د څاروو دپاره استعمالی. او بل ځمکه هغه ده چې د هغې مثال دلدل سره حضور علیه السلام ورکړی دی چې هغه بیخي ځمکه داسې وي چې نه اوبه جذب کي او نه چاته فایده ورسوي، یعنی دلدل وي. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا کومې دوه ځمکې دي چې دی ځمک باران قبول کو او خلکو ته یې فایده ورسوله، نو دا هغه خلک دی چې فعلما وعلما، چې زما دین زدم کړو خلکو ته ور ام رسولو. او دا دلدل مثال هغه دی چې زما دین اسلام طرف ته بیخي متوجه کیږي نه په خپله دین زده کوي او نه چاته مشوره ورکوي، نه خلک ورته راغب کوي. نو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، یقینا د هغه هدایت قبول نکړو چې کوم هدایت سره الله تعالی زرا لېږلی یم.
بل حدیث مبارک کې راځي چې څوک د دین اسلام په زده کړه کې روان وي سهل الله له طریقا الی الجنه وای د لپاره به الله تعالی د جنت لاره اسانه کی ګوره څوک چې د دین اسلام په زده کړه کې مصروف وي. دارنګي بل حدیث مبارک کې راځي د حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ارشاد مبارک ته چاته په هدایت باندې دعوت ورکو ستا په وجه باندې څوک په هدایت باندې شو وای د اجر به هم چې کوم دی هغه شخص ته ملاویږي چې چا ورته دا دعوت ورکړی دی. ګوره اوس مثال خبره ستاسو په وجه باندې مدرسې ته یو شخص رالو هغه د دین اسلام زده کړه شروع کا هغه نه الله تعالی سموداباد یو لوی عالم دین جوړ کو هغه مخلوق ته خیر رسي خلکو ته فایده رسي د دین اسلام خلکو ته اشاعت کوي هغه کې کامله مکمله ستا پکې حصه ده. ګوره که تو دنیا نه لاړم شي د هغه د عمل نامې ثواب به هم تعالی الله تعالی درکوي څنګه چې هغه ته میلاویږي داسې به تا ته میلاویږي ځکه چې دغه منبر باندې چې دی نن ناست دی دا ستا په وجه باندې ناست دی چې تا لاس نه نیولی دی او استاذ ته دې کېنولی دی. ګورې دارنګې که د تصوف هم رو سره موږ وګورو نو یو شخص دی تا بیعت دپاره راوستو چې خپل شیخ او مرشد ته د کېنولو چې صاحب دته اسباق ورکه هغه سړي اسباق قبول کړو هر ټایم د هغه په خوله باندې د الله تعالی ذکر جاری او ساری و څنګه چې الله تعالی د دې ذکر هغه له اجر ورکوي داسې به تاله هم الله تعالی درکوي. ګورې تا ته خو به د خپل ذکر هم ثواب ملاویږي خو د هغه د ذکر هم تعالی الله تعالی اجر درکوي ځکه چې ستا په وجه باندې د هغه په خوله باندې د الله ذکر شروع شوی دی. ګوره او که هغه د لوی مرتبې شخصیت وګرځېدو په ورځ د محشر چې کومه مرتبه هغه له الله ورکوي یا به تالم الله درکوي. ګورئ نو کوشش کوئ چې خلک بالخصوص تاسو ته ویم چې خپل بچي خپل کشران خپل وروڼه زمونږ الحمدلله مدرسه ده د دارالعلوم سید عبدالوهاب غلپنجو سرکار رحمت الله تعالی علیه په نامه باندې چې هغې کې د رهایش څه تکلیف الحمدلله نشته د خوراک تکلیف الحمدلله پکې نشته صرف تاسو ته زمونږ دا درخواست دی چې خپل بچي خپل کشران دې ته راولئ او دارنګې بیعت دپاره هم خلک راولئ خو د دې ستاسو ذهن کې دا رانشي چې زه خپل ځان دپاره وایم چې ماله خلک راولئ څوک هم چې بیعت ته راولئ هغه ته واول وایه چې یاره ستا زړه چا سره اوبس کی چا طرف ته مایله دی صاحبان ډیر دي تارو باچا سے مبارک تے ڈاک بابا جی سے مبارک تے نور نیکان پاکان دامان بابا جی سے دے کم طرف تستا زړه مایله دی هغه طرف ته لاړ شه یا استخاره وکړه چې چا سره ستا روحاني حصه ده چې هلته ته داخل شي او یو مستقل تربیت ستا شروع شي چې هغه چرته هم لاړو د هغه اجر به تاله الله تعالی هم درکوي. پورې دارنګې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې کله انسان وفات شي د هغه درې عملونه داسې دي چې د هغه ته اجر پس د مرګ هم میلاویږي. صدقة جاریه یو داسې صدقه چې جاریه ده چې د مرګ نه بعد هم خلک استعمالی لکه مدرسه کې تا څه حصه واغستله یو تعمیراتی کار کې دا مدرسه چې څو پورې په مخ د ځمکه موجوده ده که تو دنیا نه لاړم شي د دې اجر به تعالی الله درکوي. یو جومات دی جوړ کو دا جومات په مخ د ځمکه چې څومره وخته پورې موجود دی خلک پکې منځونه کوي تعالی به د دې الله تعالی اجر درکوي. یو کوی دی وباسلو څو پورې چې د دې نه خلک اوبه څکي یو پمپ شو داسې نن مثال نن سبا خو پمونه دي نو پمپ دی چرته وباسلو
نو څو پورې چې د دې نه خلک اوبه استعمالوي لاره دې پرېښودله څو پورې چې دغه لاره باندې خلک اندورفت کوي پس د مرګه ممتا ته د دې اجرونه الله تعالی درکوي. ګورئ او علم ينتفع به یا ته پوی وي عالم دین وي او تا خلکو ته د دین زده کړه وکړه او ستانه شاګردان فارغ شو هغوی بیا خپلو مدارسو کې د دین اسلام خلکو ته زده کړه کوله یا د تصوف په مطابق به واخلو یو شیخ کاملو هغه یو مرید کامل ته خلافت ورکو چې خلافت ورته ورکو هغه صاحب دنیا نه پرده شو دغه مریدان نور نسی او د دې مریدم په خوله باندې د الله ذکر جاری دی او د دې مرید د مریدانو هم په خوله باندې د الله تعالی ذکر جاری دی نو دغه ټول ثواب د شیخ و مرشد ته هم رسیږي. ګورئ او ولد صالح يدعو له یعنی یو نیکعمل اولاد ته پرېښودلو باعمله اولاد دې پرېښودلو او ستا د پرده کېدو نه بعد ستا په حق کې دعاګانې کوي ستا دپاره د بخښنې دعاګانې کوي په جنازه کې داسې اعلان نه کوي چې ګورئ زما د پلار جنازه وشي د دعا حاجت نشته تاسو ټولو ته اجازت دی همداسې ځئ زما د پلار نه داسې زوی چې یدعو له چې ستا دپاره دعاګانې کوي. ګورئ حضور علیه السلام فرمایي چې دا صدقې جاریه ده چې داسې په جنازه کې اعلان ونکړي ستا زوی او دا به هله ستا زوی اعلان نه کوي چې کله ته مشایخو حقو سره او دغه دین اسلام مدرسو سره چې کوم دی ته کښېنې. ګورئ مو تاسو به تر عمره پورې ژوندي نه یو اخر به مونږ هم یو ورځ د دې دنیا نه ځو دغه اهل سنت والجماعت مو تاسو ژوندي یو څه خدمت یې کوو لګیا یو دا به نور مخکې څنګه بوځو مو تاسو چې مونږ د را روان نسل مونږ دې طرف ته راولو که مونږ غواړو زموږ په مساجدو کې سنیان امامان صاحبان وینو دا به بره نه فرشتې نه راکوزیږي دا زما او ستاسو بچي به د دین اسلام زده کړه کوي نو هله به دی نه جوړیږي او موږ ته به په مسلمانۍ ودرېږي. ګورئ نو کوشش کوئ چې خپل بچي دلته مدرسه کې یا بل یو ځای کې خو د سنیانو په مدرسه کې خپل بچي داخل کوي. ګورئ خامخا که خپل بچي نه وي محله کې څوک داسې وي هغې خپل بچي چېرته داخلول غواړي وایي دا خدمت به زه وکړم راځه زموږ مدرسه شته داسې رواره دي وي خوری دي وي رشته دار دي وي یا خلک په خپله مایله کوي راځه مدرسې ته بچي خو دا خبره پکې یاده ساتئ چې تقریبا چې 12-13-14 کالو پورې وي لغونتې لوی وي. بل حدیث مبارک کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک ته چې د علم اهمیت دې سره واضح کیږي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای الدنیا ملعونه ملعون ما فیها چې دنیا ټوله لعنتی ده. ګوره یعنی د الله د رحمت نه لرې ده او څه چې په دې دنیا کې سامان دی د دې دنیا دپاره هغه هم د الله د رحمت نه لرې دي الا ذکر الله تعالی مگر یو د الله تعالی ذکر یعنی څوک چې د الله تعالی ذکر کې مصروف وي دا د الله د رحمت نه لرې نه دی. وما ولاه او هغه څه چې دې ته قریب دي یعنی د الله تعالی ذکر ته قریب څه د الله تعالی اطاعت او فرمان برداری. او عالما یو عالم هم د الله تعالی لعنتنا لرې دی او متعلما او یو طالب علم هم ملعون نه دی هم د الله تعالی د لعنت نه ګورې لرې دی یعنی د الله تعالی رحمت کې گیر دی د الله تعالی رحمت کې گیر دی. ګورې دارنګې بل حدیث مبارک کی حضور علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک ته من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع څوک چې د دین اسلام د زده کړې دپاره ووتو د خپل کور نه څو پورې چې دی خپل کور ته نه دی راغلی دی د الله تعالی په لاره کې شمارلی کېږي. ګورې که دی هر څه کوي دا ټول د الله تعالی په لاره کې دی شمارلی کېږي. ګورې بل حدیث مبارک کې راځي چې د یو حقانی عالم او بل دا خبرم یاد ساتئ. ګورئ
یوازې خشک ملا بسې به ګورې هېڅ چرې هم نه ځئ ګورې چې د طریقت او د شریعت د دواړو خاوند دي ګورې. حضرت علامه شاه انور شاه کشمیری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په فیض الباری کې لیکي چې د حضور علیه السلام او د انبیاء کرامو صحیح وارثان هغه علما دي چې علم ظاهر سره سره چې کوم دی د علم باطن هم ګورې خاوندانی ګورې ښه چې د علم الطریقت نه هم خبر وي ګورې. اکثریت مونږ ډېر کتلی دي چې صرف علم ظاهري وي هغه خشک مولا وي تنګ نظره مولا وي ګورې او هر څوک د اسلام د دایرې نه هغه خارج کوي لګیا وي. نه علم ظاهر سره سره د علم باطن هم الله هغه خاوند وي ګورې. نو حضرت شاه انور شاه کشمیری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دا د حضور علیه السلام او د انبیاء کرامو صحیح وارث دی ګورې. نو حدیث مبارک کې راځي چې حقانی عالم په عابد باندې یو عبادت گزار باندې داسې فضیلت لري څنګه چې وایي زه په یو ادنا امتی باندې فضیلت لرم. حضور علیه السلام فرمایي کفضلی علی ادناکم څنګه چې زه یو عام سړي باندې فضیلت لرم حضور علیه السلام فرمایي داسې عالم دین په عابد باندې فضیلت لري ګوره. او بیا حضور علیه السلام فرمایي چې ملائکه اهل السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې مخلوق حتی چې وایي میږي په خپلو سوړو کې او کبان په سمندرونو کې د عالم دین دپاره دعاګانې کوي ګورې ښه د عالم دین دپاره دعاګانې کوي. او بل حدیث مبارک کې راځي چې د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی کفضل القمر علی سایر الکواکب وایي څنګه چې سپوږمۍ په ټولو ستورو باندې بر ده د دې رڼا په ټولو ستورو باندې تیزه ده وایي داسې عالم هم په ټولو عبادت ګزارو باندې لوی مقام لري ګورې. او حدیث مبارک کې راځي چې دا مخکې دا خبره تیره شوه چې د اسمانونو او د ځمکې مخلوقات تر دې چې سمندرونو کې کبان وایي د اوبو مخلوق هم د عالم دین دپاره دعاګانې کوي ګورې. الله تعالی دې زموږ د ټولو علماء حق سره ناسته نصیب کړي ګورې. او یو هغه علما دي چې علماء سو دي ګورې عقیده یې خرابه ده د حضور علیه السلام بې ادبه دی د اولیاو بې ادبه دی د صحابو بې ادبه دی د اهل بیتو بې ادبه دی داسې د نورو د شعائر الله بې ادبه دی. نو د دې په باره کې بیا حضور علیه السلام فرمایلي دي لم یجد عرف الجنه یوم القیامه وایي داسې علما سو به پر ورځ د محشر د جنت خو پرېږده وایي د جنت خوشبوي به مو نه سکي ګورې د جنت خوشبوي به ونه سکي. او بل حدیث مبارک کې حضور علیه السلام فرمایي چې ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس الله تعالی وایي دا علم داسې نو چتی چې د خلکو د سینو نه به روځي او هیر بشي تېنه نه ولکن يقبض العلم بقبض العلماء ویعنې دا علم به اوچتیږي د علماو د فوت کېدو سره پرده کېدو سره به دا علم ورو ورو اوچتیږي. یعنی عالمان به دنیا نه رحلت کوي او هغه علم حقانی به ورو ورو ختمیږي ګورې تر دې چې اذ لم يبق عالما تر دې چې یو عالم حقانی بم پاتې نشي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا وی خلق به جاهلان خپل ځان د پر سرداران جوړ کی. حضور علیه السلام فرمایي فسئلوا فافتوا وی دې جهالونه به خلق پوښتنه کوي او دوی به د ځان نه ځانه فتوی پکې ورکوي خلکو ته بغیر علم د علم خاوندان به هم ني دغه سردارانې فضلوا و اضلوا په خپله به هم ګمراوي او خلک به هم ګمراه کیدی. نو کوشش کوئ چې
علم طرف ته ځان راغب کوي. الحمدلله زمونږ مدرسه شته دی. سیکنډ ټایم کې هم درس پکې کیږي له خیره، فرسٹ ټایم کې هم درس پکې کیږي. کوم ملګري احباب چې سحر ټایم کې فارغ نه وي ماسپښین ټایم کې دی راځي، کوم ملګري چې ماسپښین ټایم کې فارغ نه دي سحر ټایم کې دی راځي، ماښام ټایم کې دی راځي، ماسوتن ټایم کې دی راځي. خو یو کتاب خامخا شروع کوي ځکه چې دې کې تاسو د پاره ډېر خیر پروت دی. یو کتاب مې کتو هغې کې کتاب نوم خو رانه هیر دی، خو هغې کې یو خبره ما لیدلې وه چې که چاته پته ولګي چې زما وخت قریب دی او زه دنیا نه تلو والی یم، زه دنیا نه تلو والی یم، وفات کېدو والی یم، نو دله څه پکار دي چې دی د لوی درجې په مرګ باندې دنیا نه لاړ شي. نو هغې جواب بیا کتاب کې ورکړی شوی چې داسې شخص له پکار دی چې یو د دین اسلام کتاب د کولو کی او یو عالم ته دی وکینی، یا د قرآن کولو کی قاری صاحب ته دی کینی، یا یو کتاب دی د علم د حدیثو د فقه هر کتاب چې وي هغه د کولو کی او دی د وی استاذ ته کینی، ځان نه د طالب علم جوړ کی. وی چند لمحو بعد چې دی دنیا نه لاړو، وی دی د صالحینو او د شهداو په صف کې دنیا نه لاړو ګورې، او پر ورځ د محشر به دی به د علماو کرامو په صف کې ګورې شمارلی کېږي. او د دین د علم نور څونه لوی فضیلت دی. کله چې حضرت آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کو نو ړومبی ورته علم ورکو ګورې، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. دارنګې حضور علیه السلام باندې چې د قرآن ړومبي آیاتونه مبارکان راځي نو د علم په متعلق راځي ګورې. که حضور علیه السلام د رب نه سوال کوي نو د څه باره کې کوي؟ د خپل علم د زیاتوالي په حق کې سوال کوي، رب زدنی علما. که د دې نه بهتر بل څیز وي د علم نه نو حضور علیه السلام به بیا د هغې سوال کړی ګورې، خو نه د علم نه بهتر بل څیز نشته. نو ځکه حضور علیه السلام ته خپل رب وفرمایل چې قل وفرمایه مانه دعا وغواړه، مانه ته درخواست وکړه چې ربي زدنی علما، چې یا ربه زما په علم کې اضافه وکړه. لقمان حکیم صاحب مبارک به خپل زوی ته وی نصیحت کولو چې زما بچوړیا څنګه چې د یو پټي د پاره د خیسته اوبو او د خاورې ضرورت وي، نو داسې د ایمان د پاره د علم او د عمل ضرورت دی ګوره. د ایمان کامل کېدو د پاره د علم او د عمل ضرورت دی ګوره. اکثر موږ د مرګورو ته وایو چې بې علم شیخي ګوره سړی تباه کوي ګوره. اکثریت اول چې تاسو ته د پته نه وي نو د بل عالم نه تپوس کوئ، د ځان نه ځانه کار مه کوئ. ځکه چې یو شخص و هغه وفات شو، پس د وفات یې 2 زامن پاتې شو. یو زوی ویلی چې زه به ټول عمر عبادت کومه، پلار مې هسې وفات شو نور څه نه کوم. بل زوی ویلی چې زه به د دین اسلام زده کړه وکړم چې ځان نه عالم جوړ کړم. دوی دواړو خپلو کې صلاح وکړه چې ځه څه موده بعد به مو او تا خپلو کې ملاقات وکړو. دوی دواړو وروڼو چې موږ به ملاقات کوو چې تا به څونه عبادت کړی وي او ما به څونه د دین اسلام زده کړه کړې وي. 10 کاله پس 12 کاله پس چې دوی خپلو کې ملاقات وکړو، رور د عابد ته د عالم مولانا سے وای چې روره تا څونه عبادت وکړو؟ وای ما خو نوافل به کول، تهجد به مې کول، د الله په ذکر کې مصروف به یم، یو لم هم د 10-12 کالو کې داسې نه ده تېره شوې چې ما پکې د الله عبادت نه دی کړی. او ای زما وروره څونه زما د دې عبادت سره دا زړه دونه نرم شوی دی چې زما د خپې لاندې یو منګکوری راغلی و، هغه مړ شوی نو 12 کاله مې هغه هم ځان سره جیب کې ګرځولی دی.
نو هغه مولانا صاحب تندي له ټک ورکو چې کوم ورور علم کړی وایي وروره دا خو د 12 کاله عبادت خراب کړی دی ځان له، دا خو پلیت دی دا منګه کورې، د سر خو عبادت نه کیږي، تا ورسره څنګه دا 12 کاله عبادت کړی دی. نو د شیطان نه د بچ کېدو دپاره د علم ضرورت راځي. ګورئ د ګناه نه د بچ کېدو دپاره د علم ضرورت راځي، د حرامو د حلالو د پیژندو دپاره د علم ضرورت راځي، دارنګې د حق پرست خلکو د پیژندو دپاره د علم ضرورت راځي. ګورئ د خپل عقیدې پرچار دپاره د علم ضرورت راځي. موږ خپله یو کتاب دغه کړی د قاري فهیم صاحب ته دی الله تعالی لږ سرعت پکې الله راولي، دا نارستی دي تېنه سره زما الله ختمه کړي. نو هغې کې مونږ د تصوف چند مسایل پکې ذکر کړي دي، دارنګې د ضروري مسایل. زما خپله بس دا یو خواهش دی چې د دې الله دې وکړي چې د هر استانې داسې یو سالکین دی الله جوړ کړي چې زمونږ هر یو سالک دی د جمعې مونځ هم ورکولی شي او عام مونځ دې هم ورکولی شي. دی دونه تکړه وي که سباله چېرته زمونږ امام چېرته جومات خالي کېږي چې مونږ یو سالک ملګری هم لېږلی شو چې زه لاړ شه فلحال د جومات تو ونیسه. زما بس دا ډېر خواهش دی چې زمونږ هر یو ملګري کې دون اهلیت پروت وي. ګورئ چې خپل مسلح په خپله سنبالولی شي. کنه تقاریر د مړو ژوندو په موقع باندې هغه له خیره مدرسه شته، طالبان به ورته کوي، خو دونه چې دی خو چې د جمعې مونځ ورکولی شي، خطبه ویلی شي، کم از کم چې دا 10 اخیري صورتونه ورته یاد وي، د مانځه مسایلو باندې دته مهارت لږ حاصل وي، داسې د چاردام په مسایلو باندې دته پوهه حاصل وي، تیمم په حق کې د غسل په حق کې دته لږه پوهه حاصل وي. نو زما خپله بس دا ذهن کې خو یو خواهش دی چې زما هر یو سالک ملګري ته دا الله تعالی یو پوهه ورکړي. الله تعالی دې وکړي چې داسې وشي. دا چند خبرې مې د علم د اهمیت په حق کې وکړي. الله تعالی دې موږ ټولو ته علم لدني او علم عطایي د سید مبارک رحمت الله علیه د جمله نیکانو پاکانو په برکت دی الله تعالی زمونږ نصیب کړي او الله تعالی دې د علماء سونه مونږ ټول دی الله تعالی محفوظ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.